یو کس وای زه د کوهاټۍ نه پیاده راځم په دې نیت باندې چې ما ته روزګار ملو شي، زما د عمل جایز دی او که نه؟ نه، د عمل خطا دی. د کوهاټۍ نه چې دلته دارالایمان ته مونځ ته راځې پیاده، نو په دې نیت راځه چې زه مونځ ته ځم، او باقي دا روزګار چې کوم دی نو د الله نه دعا غواړه، الله پاک به هغه هم درکړي. د دې خبرو دپاره دا اعمال نه کېږي. نو دا پیاده راتلل جومات د روزګار دپاره مه کوه، خپل ځان ستړی کوم اجر هم ځان ته مه ضایع کوه. بل تپوس یې کړی دی چې د قیامت ورځ 50,000 کاله د دې دپاره څه عمل کول پکار دی؟ په دې دپاره په دین باندې عمل کول پکار دی. دین باندې عمل، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق د دین په جوړول. چاوی چې یو سړی دی په حج کې قرباني وکړه او دلته پاکستان کې په ده باندې قرباني واجب ووی نه که اوس دی څه چلو؟ که واجب قرباني د چا نه پاتې شي نو د هغې پیسې دی بیا وروستو صدقه کړي. یو کس ګډوډ لیکل کړي دي، خو تقریبا مطلب یې دا دی چې ما چېرته یو کتاب کې لیکلي دي چې په باتروم کې هم بربنډ لامبل خلاف سنت. ما ته ووایه چې په دې کې ټیک طریقه څه ده؟ په باتروم کې چې دیوال وي، پرده وي، چت وي، هغې کې بربنډ لامبل خلاف سنت نه دي. البته د حیا تقاضا دا ده چې په هغې کې هم سړی پټ لامبي، لکه حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه په غسل خانه کې دننه هم پټ لامبل عورت به پټ کړو. باقي که څوک بربنډ لامبي نو لامبلی شي، ځکه چې د خلکو نه پټېدل پکار دي، د خدای نه سړی نشي پټېدی. نو دلته بربنډ کلامي نو خلاف نه. یو کس په عربی کې تپوس کړی دی، وایي ما تقول فی حق الرجل العالم الذي يترك بعد الصلاة عمدا ويستمر اسما ولا يعده يجوز ان يجعل الامام ام لا. یو سړی دی هغه فرض وزونه پریدي او ګناه کبیره ارتکاب کوي، د امام جوړول جایز دي که نه؟ دې کس ته فاسق وایي، او فاسق پسې مونځ کول مکروه تحریمي دي. یو کس وایي چې دا ویښته اغوښتل او نخونه نه اغوښتل او ویښته نه اغوښتل صرف قربانۍ واله دپاره دی که غیر قربانۍ واله؟ قربانۍ واله دپاره. او دا هم هله دي چې کله دا ویښته او دا نوکونه ډېر لوی شوي ني، که د چا ویښته او نوکونه ډېر لوی شوي چې هغې سره بیا ډېر ګډوډ ښکاري، نو بیا په دغه ورځو کې هم اغوښتی شي، ځکه چې هغه اغوښتل بیا واجب دي او دا نه اغوښتل سنت دي او مستحب دي. د مستحبو دپاره واجب ترکول نه دي. یو کس تپوس کړی دی چې د دعوت ولیمې څه حیثیت دی؟ آیا دا دعوت فرض دی، واجب دی؟ او بیا نور نن سبا ذکر کړي چې په دې کې عموما ګډوډ رسومات او قبیح عادتونه وي. دعوت ولیمه سنت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ودونو باندې چې کله به نکاح وکړه مبارک، نو بیا به دعوت ولیمه کوله. خو دعوت ولیمه کې به حاضر چې څو نو هغه به په دسترخوان واچول، کجوري به واچولې، دا به ولیمه شوه. ستوان به واچول. عبدالرحمن ابن عوف واده کړی ورته وفرمایل اولم ولو بشاتن، یو چیلۍ یې لاله که خو ولیمه وکړه. نو دعوت ولیمه سنت دی، واجب او فرض نه دی. که چا پرېښو نو ګناهګارېږي په باندې نه. البته خپل خپلوان هغه پکې راغونډ کړي او په هغې باندې څه شی وکړي. او دا نن سبا چې کوم قبیح رسومات پکې کېږي یا غلط رواجونه، دا دعوت ټیک نه دی. مثلا پیسې ورسره نشته دی، خو د نوم دپاره او د ننګ او د شرم خامخا قرض راخلي او دعوت ولیمه کوي، دا ټیک نه ده. یا په هغې کې چې کوم دی نو ټنګ ټکور وي، دا ټیک نه ده. یا د سړو د ښځو اختلاط وي، دا ټیک نه ده. یا اوس داسې حالونه جوړ شوي دي چې په هغې کې د زنانو خدمت سړي کوي، لکان د حال له طرفه، او د زنانو په مخ کې، د ناوي په مخ کې، د نورو زنانو په مخ کې، او زنانو بیا اکثر سرتور سري، نو سرونه سرتورول دا ګناه ده. دې دعوت ولیمه ته تلل نه پکار. بیا د زنانو کې هغه سړي چې کوم دی نو دا لوښو کې دي، دا ګناه ده. چا چې دا حال په کرایه نیولی دی، بنیادي د ګناه ده، ټوله ګناه ده په خپل سر غشتي، او بیا نور خلک پکې ګناه دي. داسې ځایونو ته دعوتونو ته تلل نه دي پکار چې پته ولګي. یو کس تپوس کړی دی چې سړی روټۍ خوري، اذان شروع شي نو خوراک به ودرې او د اذان جواب ورکړي، او که نه خوراک جاري ساتلی شي. جاري ساتلی شي. البته زمونږ د فتاوا په کتابونو کې در محتار کې یو جزیه لیکلي ده، هغه دا چې کله اذان کېږي نو ودرېږه، نو هغه د هغه چا دپاره ده چې هغه روان و،
روان دی مزل کوي او بیا دی ودرېدو. نو دا وخت کې چې کوم دی نو دا یو کتاب کې شته دی، لیکن عامو کتابونو کې د دې په باره کې ذکر نشته دی. البته دوه حکمونه شته چې کله اذان کی. د اذان په دوران کې یو حکم دا دی چې د اذان جواب ورکو، مجیب یې، چې هغه وایي الله اکبر الله اکبر، تم وایي الله اکبر الله اکبر. البته دا مسله خلکو دومره ضروری کړي ده چې مز نه کوي تر څو پورې چې په مز ولاړ دی نو کله کله ورته مز مات کړي. نو نه، چې په مز ولاړ که نفل دی که سنت دی هغه کوه، او که د مز نیت دوران د اذان کې هم تړې نو هم تړلی شي. دا فرض او واجب خلاف ورزي نه ده. یا مثلا تلاوت کې تلاوت بند کې نو دا هم خلاف ورزي کول نه دی پکار، تلاوت جاری ساتلی شي، پکې چې تلاوت د الله کلام دی او د اذان جواب ورکولم یو مندوب عمل له نه، دا کارونه کول شي، دا درول فرض نه دي. او که چېرې یو سړی د اذان دوران کې تلاوت جاری ساتي دا نور ورته نیغ ګوري چې دا سړی تلاوت ولې کوي نو ګناه یې ګڼي، نو دا خطا ده، دغه وخت کې کولی شي. البته د اذان په وخت کې چې اوزګار یې بل نیک عمل کې نه مبتلا نو اذان جواب ورکو. یا د دنیا کار کې نو لغونی ایثار شه ودرېږه په کلاره جواب ورکو. دویم حق دا دی چې کله اذان وشي نو اوس فورن پاسه او د مزد لپاره ځان تیارو. هغه جواب لفظي شو او دا جواب عملی دی، یعنی سعی شروع کا. که ته بیا اودس وې نو اودس وکړه، او که ته جومات ته نه تللی نو جومات ته لاړ شه. یو کس وایي که چېرې یو امام مسبوق وي هغه نه یو رکعت دوه پاتې وي او جمع کې شامل شو او امام په آخري قاعده باندې ناست دی او دی هم ناست دی، او د عبده و رسولو نه مخکې وي امام خو به خپله قاعده پوره کوي نو سلام به جرباسي، او د عبده و رسولو نه سیوا وي یعنی درود شریف او دعا وي نو په ده باندې سجده سهو شته نو نه، سجده سهو په باندې نشته. یو کس وایي چې د نوکونو پرېکولو طریقه سنت څه ده؟ د نوکونو پرېکولو طریقه سنت څه ده؟ د نوکونو پرېکولو څه خاص سنت طریقه نشته، خو نوکونه پرېکول دا سنت دي. البته بعض حضرات او اسلاف نه دا روایت نقل لري، والله علم مرفوع حدیث کې شته او کنه چې د ګس د خلاص د کچنې ګوتې نه به شروع کې او بیا به د دې خلاص نه شروع کې نو په کټه ګوته باندې به ختم کې. نو د خلاص د دې ګوتې نه د مسواک نه به شروع کې په کچنې بلاړ شي، بیا به د دې بل لاس د ګس لاس د کچنې نه شروع کې په کټه ګوته به ختم. دا طریقه بعض حضرات لیکلي ده لیکن دا ضروری نه ده. او د ګوتو دا لیکلي ده چې د خیله خیخ په د وړې ګوتې نه به شروع کې او بیا به په دې ترتیب سره ځي نو د ګسې ګوتې د ګسې خپې په وړې ګوته باندې بیا ختم. د عطر لګولو سنت طریقه څه ده؟ عطر لګولو هم څه خاص طریقه نشته، لیکن بعضې خلک عطر راواخلي نو په ترخ کې ولګوي، نو ترخ کې لوی لوی ویښتې او د هغې نه څخه بوی روانې ډډوزې او دا ښه عطر ورته کله کله زه بل چاته عطر ولګوم نو ما سره عود وي نو چې زه ورته هغه ولګوم نو دی په ترخونو کې ولګوي. لکه په ترخونو کې هغه خو دې ټول ضایع کړل، ځکه چې ترخ نه خو بوی ځي څخه، نو چې ښه بوی د څخه بوی سره یو ځای شو نو عموما نتیجه د اخص تابع وي، نو هغه بدبویي به غالب شي، نو زما هغه عطر دی ضایع. نو ترخونه دا د عطرو لګولو ځای نه دی. البته روایاتو نه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به مسلمانانو هم او غیر مسلمو هم عطر په سر کې لګول په ویښتو. بخاری شریف کې حدیث ته ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته تیارېدو احرام یې تړلو د نیت نه مخکې غسل یې وکړو مبارک، نو ما ورته عطر ولګول او کوم ځای مې ولګول دغه مفرق راس کې د سر د منځنۍ کرښه چې ده مانګ په دې کې مې ورته ولګول. هغه زمانه کې به عطر جامد و نو د هغې سپینوالی وی ښکارېدو، دې نه معلومېږي چې د عطر یې کوم ځای کې لګولی و؟ په سر کې، او په سر کې به په ویښتو کې عطر لګېدل. دویم د یو کافر د عمل نه هم معلومېږي چې هغه زمانه کې به داسې کېدل. کعب ابن اشرف یهودي دی او محمد ابن مسلمه رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام د هغه په قتل پسې واستولو چې دی قتل کا ګوریله جنگ. چې کله هغه لاړو نو هغه چې د خپل کور نه راکوش شو نو ډېرې وږمې ترې نه تلې، بهترینه خوشبويي لګولې
نو دی ورته وایي چې ستا خو ډېر مزېدار بوی ځي. نو هغه ورته وایي او که نه مدینه کې چې کوم ګران عطر راشي نو هغه زه اخلم، او ما سره چې کومه ښځه ده نو هغه هم په دې باندې خوشحالېږي او د غټې کورنۍ سره یې تعلق دی، نو هغه ما ته د عطر لګوي. نو هغه هم په سر کې لګولی و. نو محمد ابن مسلمه ورته وایي دا سر لغونې راټیټ کړه چې د عطر دې بوی کم. نو چې سر ویښتونه یې ونیو او ټیټې کړو نو بل ته یې سترګه وواله چې ویې وه، نو هغه په توره ووالو سر یې بېل کړو. دې نه معلومېږي چې د عطرو اصل ځای سر دی. ګیره کې ولګوه، سر کې ولګوه، لیکن ترخ کې نه. ترخ کې لګول او مغانو کې لګول خو یو شی دی. بل تپوس یې کړی دی چې د یو محترم کس سره لاس ملاول او د لاس ملاولو په وخت کې سر ټیټول لا څنګه دي؟ سر ټیټول نه دي پکار، د دې نه ځان ساتل پکار او صرف لاس ملاولی شي. البته که یو سړی سر ټیټ کړي د ښکلولو لپاره نو تقبیل جایز دی، او که سر ټیټول د تعظیم لپاره کړي نو دا ټیټ نه دي. شرک او کفر نه ګرځي، ګناه ده. او د تقبیل لپاره سر ټیټولی شي، لیکن چې کوم کس خفه کېږي چې زما لاس مخ کولو نو هغه سره داسې معامله کول نه دي پکار. ولې چې هغه سره لاس ملاوي هغه خفه کې هم یې مشر ګڼې هم هغه ته اذیت او تکلیف رسې، نو داسې مه. یو کس وایي چې مونږ دوه وروڼه او دوه خویندې یو، مونږ ته د پلار نه په وراثت کې لږ جیداد او لغونې کاروبار ملو شوی و. مونږ کوشش کولو هغه کاروبار وسیع شو. اوس به زه خپله خویندو ته په جیداد کې څه ورکوم صرف، او که نه په کاروبار کې به هم ورکوم، چونکې تا دا کاروبار د پلار په هغه موړی باندې کړی دی، نو په دې کې به هم برخه ورکوې. تاسو ته پکار و چې څه وخت د پلار نه تاسو ته هغه نه کاروبار ملو شو، هغه وخت به تقسیم کړی وی، بیا به داسې وایي مال تا نه ورکولو. لیکن دا داسې ده لکه یو سړی اسب والي او چې کله اسب راوسته نو اسب چې کوم بچی راړي نو بچی هم د دې وي چې د چا اسب ده. یو کس وایي چې د قربانۍ لپاره صاحب نصاب جوړېدل څومره مالیت باندې کېږي؟ 52 تولې چاندي یا د هغې پیسې چا سره وي نو دا مالیت دی. یو کس تپوس کړی دی که پلار او زامن صاحب نصاب وي لیکن زامن خپل پلار ته تنخواه ورکوي، نو یو قرباني به کوي او که بیله بیله. که چرې د دې زامنو د پلار په منځ کې دا مال مشترک وي نو بیا قرباني په دې ټولو زامنو په پلار باندې فرض ده چې د هر چا حصه نصاب ته رسېدلی وي. او که دې زامنو دې پلار ته دا پیسې په داسې انداز ورکړي چې پلار دا پیسې ستا دي، زمونږ دې سره هیڅ تعلق نشته. اوس ته پوشه او کار دې پوشه، پلار یې مالک جوړ کو او دې غریبانانو سره جیب تش دی، هیڅ هم نشته دی، او پلار یې مالک ګرځولی دی، مشترک نه دی دا مال د ټولو په منځ کې، نو بیا قرباني صرف په پلار ده، په دې زامنو نشته، ځکه چې دې سره مال نشته. یو کس وایي چې زه تا نه په 2004-5 کې بیعت شوی وم او د کلي خلک د مونځ نه پس دعای حزب البحر وایي. هغه ما د ویرو نه منې کوي او ما ته وایي چې د خپل شیخ نه اجازت وغواړو. له مونږه حزب الاعظم وایو. حزب الاعظم وایا یا یو دی الحزب الاعظم، یو دی مختصر الحزب الاعظم، او دریم کتاب دی مناجات الفقیر. په دې درې واړو کې چې کوم یو وی هغه وایي. یو تپوس کوي چې په ډېرو خلق ملیدلی دي چې په خطبه ثانیه کې لاس اوچت کړي نو دعا غواړي. د خطبه دوران کې لاس اوچتول نه دي پکار، په زړه کې دعا غواړي. بل تپوس دا کړی دی چې اللهم انی اعوذ بک من موت الغم. د دې څه مطلب دی؟ غم ویلی کېږي د زړه تنګېدو ته، لکه سړی وایي چې د مرۍ طرف د چا پانسي اچولي ده، دې ته هم غم ویلی کېږي. نو دلته د غم نه دا معنا مراد ده چې الله د داسې مرګ نه مې وساتي، ځکه چې داسې مرګ کې سړي د آخرت نه نفرت پیدا شي او د خولې نه غلط الفاظ راوځي. الله مې دې وساتي. یو کس تپوس کړی چې د نکاح په وخت کې د ایجاب او قبول په وخت کې د ماضي بعید صیغه استعمالول څنګه دي؟ جایز دي. ما قبول کړه، ما قبول کړي، دا قبول کړي میوه، دا جایز دي. او ځکه چې ماضي د ایجاب او قبول لپاره ده، او دا چې زه به قبلوم دې سره نکاح نه کېږي. یو کس وایي چې زما ماشومه لور وه، په محله کې یو کور کې ټي وي وه، په هغې باندې فلم کتو، زه غوسه شوم او په خپل کور کې مې هغه ماشومه په چپله وویشته. نو هغه چپله خطا شوه او زما مور په خوله باندې به هغې ولګېده، هغې نه لغونې وینه م راله. زه سخت خفه شوم.
زه اوس ګناهګار خو نه یم، 3 ځله ما معافي م وغوښته، معاف کړی، مور نه معافي وغواړه چې هغه دې معاف کړي، نو بیا معاف وي، بیا دې خدای معاف کوي ځکه چې تا نه خطا شوي ده. البته بل یو داسې عمل مو که چې په هغې باندې د مور خوشحالېږي، څه خیر ورته ورسو، مال وي، جوړه جامه وي، هر یو شی شي. یو کس وایي چې په حدیث کې راغلی دی چې کوم یو سړی درود پاک اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما د جمعې په ورځ د مازدیګر د مونځ نه پس 80 ځله وایي، نو د هغه د 80 کالو عبادت ثواب میلاویږي او د 80 کالو ګناهونه یې معاف کېږي. او ما اورېدلی دي چې د قیامت په ورځ باندې چې زمونږ کوم فرض مزونه دي هغه کم روزي، په هغې کې نقص روزي، نو هغه به د نوافل نه پوره کېږي. نو آیا په دې حدیث چې کوم اجر دی هغه کمی به د دې نه پوره کېږي او که نه؟ الله ته پته ده. حدیث مبارک کې چې څومره راځي دغه عمره چې تا بیان کړي دغه راځي، باقي خدای خبر دی چې آیا په دې سره به د فرض و نقص پوره کېږي او که نه. یو کس تپوس کړی دی چې محمد نوم کې خل او ملائکه نوم کې خل دا څنګه دي؟ جایز دي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې به کله داسې وه د الله رسول به منع فرمایل. محمد صلی الله علیه وسلم نوم کې خونه په ابتدا کې منع فرمایلی و، بیا د دې نوم اجازت شو، الله رسول به اجازت ورکو. اوس دا کې خل جایز دي، په دې کې هیڅ حرج نشته، بلکې بهتر ده چې نوم سره دا ولګي. او ملائکه نوم کې خل دی ممانعت د دې وجه دی چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. فلا تزکوا انفسکم، خپل ځان ته پاک مو آیا چې زه ډېر پاک یم، زما غنی ایمان د بل چا نشته، زه چې څومره پاک یم داسې بل څوک نه. نو ملائکه نوم کې خل چاته دا د ملائکو سره مشابهت دی، دا کس دا ښکاره کوي چې دا ډېر پاک دی. نو ماشومه خو خبر نی، مور پلار به کېږي، خو چې لوی شي نو بیا د هغې دغه نوم وي. نو بهرحال اولاوالی پکې نشته دی، خلاف اولا ده، بل نوم کې خل دی په دې کې. یو کس وایي چې ټي وي مخامخ وي نو مونځ کول ورته څنګه دي؟ که ټي وي چالو وي نو مونځ کول مکروه څه دي چې د مونځ روح او حقیقت ځي، او که ټي وي بند وي کپړه پې باندې ځوړنده وي نو بیا مونځ کېږي. یو کس وایي چې په کور کې تعوذ ساتل څنګه دي؟ تعوذ ساتل جایز دي او که نه؟ مور تعوذ ساتل جایز دي، خو هله جایز دي چې د هغه د خوراک، څښاک، ګرمۍ، یخنۍ انتظام کې، که دا انتظام یې نه کړي نو بیا بې ګناهګاري. یو کس تپوس کړی چې ما یا مستعمل سړی غسل د جنابت کوي او هغه څاڅکي په کپړو باندې پروزي نو هغه پلیتېږي؟ خو نه پلیتېږي. یو طالب تپوس کړی چې دیوان متنبی کتاب اشعار اوریدل او یادول څنګه دي؟ حالانکه زما بالکل نه دي خوښ او د خامسې په نصاب کې شامل دي. نو دا یادول اوریدل په دې نیت باندې چې زه لغات زده کوم مختلف، دا د لغاتو لپاره ویلی کېږي، دا جایز دي، بلکې دا ممد دي، معاون دي د علومو په زده کړه کې. او که نه څوک د مستۍ دپاره او د بل یو غلط سوچونو خیالاتو پیدا کولو دپاره اوري نو ګناه. یو کس وایي چې یوې جنۍ سره نکاح کول غواړم، 3 ځله مې استخاره وکړه لیکن هېڅ پوه نه شم څه وکړم. نو که چېرې هغه جنۍ دینداره وي ته خپل ځان دیندار جوړ که او رشته تا ته درکوي نو ویې که بسم الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دي فرمایلي چې استخاره وکړه، بلکې دا یې فرمایلی دي چې دیندارې ته وګوره. تنکح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک. د زنانه سره نکاح د 4 خوبیو په وجه کېږي، یا هغه مالداره ده، یا هغې ته الله جل شانه خایس ورکړی دی، او یا هغه خاندانی شرافت او عزت ورکړی دی، د سیدانو د کور ده، او یا چې کوم دی نو هغه دینداره ده، حیاداره ده، پردهداره ده. نو د الله رسول وایي چې دا 3 څیزونه پرېږده، خو دین ته وګوره، اخلاقو ته وګوره، حیا او پردې ته وګوره، دې ته ترجیح ورکړه، په دې خبرو یې واخله. یو کس وایي چې یو سړی دی 4 کاله شول بیمار دی، روژې نشي نیوی، اوس وفات شو، د هغه د روژو سره به څه کوو؟ که چېرې هغه د وفات نه مخکې وصیت کړی و چې زما دومره روژې په ما باندې پاتې دي، او هغه مال هم پرېښی و ترکه کې، او چې د هغې د 3مې برخې نه هغه روژو فدیه ورکولی شي، نو د هغې فدیه ورکول د هغه په وارثانو باندې فرض دي. او که چېرې هغه وصیت نو کړی او یا مال نو پرېښی دومره چې د هغې په 3مه برخه کې
د فدیو د روژې فدیو ورکولی شي، نو بیا دا وصیت په وارثانو واجب نه دی، لیکن بیا هم بهتره د زامنو ته پکار دي چې د پلار غاړه خلاصه کړي، یا د وارثانو ته پکار دي چې د خپل مورث غاړه خلاصه کړي، د خپل طرف نه د مال ورکړي چې د هغه په غاړه خلاص شي، او د یو روژې په بدل کې د سرسایې په مقدار باندې سره فدیه ادا کړي. د نکونو پرې کولو دا حکم د قرباني رضا کې وایي صرف د سړو دپاره دی، که ښځو دپاره هم زنانو دپاره هم دی چې کومې زنانه قرباني کوي. یو کس وایي چې د سر د مسې چې کومه ټیک طریقه ده هغه راته وښیه. د سر مسه په لون لاس ته په سر باندې پټکی دی لرې کو او داسې د نون لاس والو نو هم مسه وشو، لیکن د سر پوره طریقه دا ده چې کومه کتابونو کې زموږ لیکلي ده چې لاسونه به لوانده کې، دا دوه ګوتې به بیلې کې او دا درې به یو ځای کې، نو دا درې ګوتې به د تندي په دې ویښتو باندې کېدې سره د تلو، او دا ګوتې به کېدې په شا باندې به یې بوځي، بیا به واپس دا تلي چې کوم دی نو واپس په دې اړخونو راولې مخې ته، او دا دوه ګوتې چې بچ شوي دي دا مسواک ګوتې به د غوږونو په دې سرو کې ورکې، او دا کټې ګوتې به د غوږونو شاته داسې تېرې کړي. نو دا سنت طریقه ده. خو د دې ګوتو دا بیلیدل وغیره وغیره د بعضې حضرات علما وایي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په مرفوع مسند روایت کې نه ده ثابته، خو اسلافو دې دپاره دا طریقه اختیار کړې ده چې ټول سر مسه په دې طریقه باندې ښه کېږي په تازه لونوالي. یو کس وایي چې یو غریب سړی دی، د هغه مالداره سړي پورې پیسې دي او دا مالداره سړی نه ورکوي، او کله چې دا غریب سړی دی مالداره څخه د خپل حق غوښتو دپاره لاړ شي نو دا مالدار سړی انکاري شي، او کله کله ورته وایي چې پیسې دې راپورې شته دی خو واپس کوم یې درته نه، او که در کوم هم لږې به در کوم، نو دا څنګه ده؟ نو دا مالدار سړی ډېر زیاتې کوي، او دی د یو مشرک او د کافر په شان کار کوي. په مکه مکرمه کې یو صحابي و خباب ابن عرت، او یو غټ کافر و عاص ابن وائل. دا خباب ابن عرت د لوارۍ کار کولو او د مشرک په باندې کار کړی و. هغه زمانه کې به تورې نیزې برچې غشي جوړېدل، مزدوري نه و ورکړي. نو دې خباب ابن عرت ړومبی صحابو کې دی چې چا په پیغمبر علیه السلام ړومبی ایمان راوړی و. ده به ورته وایي چې ما ته پیسې راکړه، هغه به ورته ووایي چې صبر وکړه، وارې ټالې کولې او نه یې ورکول. په آخر کې چې دی تنګ شو ورته وایي چې ښه چې دا پیسې به د نظر په ورځ د قیامت د الله جل شانه عدالت به وي، هلته به درنه اخلم. نو هغه بقه هغه کافر په خندا شو، وی ښه قیامت به وي، زه چې قیامت راشي نو ما سره به مال هم وي لکه اوس چې را سره دی، او زامن به هم وي، نو یا به زه درکړم یا به زامنو ته وایم دا پیسې به درکړي. نو دا طریقه د یو مالدار سړي او غریب ته د هغه حق نه ورکول دا د هغې مشرک طریقه ده، او د ده خوښه ده که د مسلمان کردار ادا کوي او که د مشرک. یو کس وایي چې ما اورېدلی چې د پښتون قوم او د هغې د ژبې دا سلسله فرعون سره یو ځای کېږي، د دې وضاحت وکړي. دا بالکل غلطه ده. ژبې الله جل شانه پیدا کړي دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وفي السنتکم، او ستاسو په ژبو کې هم د الله د قدرت نښې دي. موږ چې کومه ژبه وایو د دې خالق خدای دی، فرعون نه، دا الله پیدا کړي ده. دا هر چا خپله خپله ژبه ده. البته بعضې تاریخي کتابونو لیکلي دي چې پښتانه د دې سلسله نسب بني اسرائیل سره لګي، لیکن که چېرې سلسله نسب ولګي یو قوم مسلمان شي نو اصل خو په اسلام پورې ده. په ابتدا کې خو د نوح علیه السلام په زمانه کې دا ټول خلک کافر وو، یو څو کسانو 4 کسان د نوح علیه السلام زامن 3 کسه، د هغوی نه ټوله دنیا بیا پیدا شوې ده، بیا مشرک جوړ شوي دي، کله مسلمان شي کله مشرک شي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې د صحابه چې دي دا خو په ابتدا کې کفر او شرک حالت، نو دا غلطه خبره. بل تپوس یې کړی دی که یو سړی په موبایل کې یا په ټي وي کې خطبه ولګي اوري، نو د هغې د خطبې آداب هماغه شان دي لکه څنګه چې د ښکاره او ظاهري خطبې دي، نه، د هغې آداب هغه شان دي. یو کس تپوس کړی دی چې عیسی علیه السلام چې کله د دمشق په مناره باندې کوزیږي نو سحر وخت کې به کوزیږي او که مازدیګر وخت کې؟ ما ته خدا پته نشته چې سحر به کوزیږي که مازدیګر. یو کس وایي چې یو سړي قسم خوړلی دی، بل ته وایي چې تا سره به نه زه څه خورم او نه به تا سره چېرته ځم، اوس هغه په دې باندې پښیمانه دی. نو د دې قسم کفاره څنګه ده؟ که دا یې ویلی چې همیشه به تا سره نه خورم نه څکم نو بیا خو حانس کېږي، او که دا یې نه ویلي نو هغه مجلس کې چې ونه خوري ولاړ نه شي نو بیا که نور کله کوي نو حانس کېږي نه. یو کس وایي چې
د یو شیخ سره اصلاحي تعلق او د بیعت لپاره د پیر پرستی لفظ استعمالول لا څنګه دي؟ بعض خلک وایي هم پیر پرست ہیں، مونږ پیر پرست یو. دا لفظ استعمالول څنګه دي؟ د دې لفظ مختلف معنی کیدی شي. یو معنا د دې دا ده چې پیر پرست د فارسی لفظ دی او پرستش عبادت کولو ته ویل کی، او پیر پرست د پیر عبادت کول. نو که چېرې د مقصد دی چې زه د پیر صاحب ته سجدې لګوم او ټیټېږم، نو دا کفر او شرک. دویم د پرست لفظ معنا دا ده چې زه خپل پیر منم، پیر پرست پیر منم. بعضې خلک پیر نه مني، بعضې پیر مني. بیا د پیر منلو کې دوه معنی دي. یو معنی دا ده چې زه پیر منم چې دا صحیح پیر دی، د خلکو ته سمه لار ښوولی شي، د خلکو اصلاح کولی شي. نو د دې معنا دپاره دا لفظ استعمالول ټیک دی. دویمه معنا یې دا ده چې زه پیر منم چې دا پیر سړی هر مشکل نه ایستی شي او هر خطرناک ځای کې نجات ورکولی شي، او چې څه غواړي نو هغه تاته درکولی شي. نو دا عقیده شرکیه ده. په دې معنا سره دا غشتل دا ټیک نه ده. او د پیر پرست درېمه معنا د پیر اطاعت کولی، خبره منلی. نو که چېرې پیر تا ته ښه خبره کوي او هغه یې مني، نو دا ښه خبره ده. نو د دې مختلف معنی دي. بعضې معنو کې دا لفظ استعمالول ټیک نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت عدی ابن حاتم، هغه عیسائی و، د حاتم طایی صاحب زوی دی، صحابي دی. پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي چې یا رسول الله، قرآن پاک کې الله جل شانه فرمایي چې دا خلق خپل ارباب، دا خپل احبار چې کوم دي نو علما هغه نه رب جوړ کړي دي. نو موږ خپل علماو نه رب نو جوړ کړي. قرآن پاک دا څنګه وایي؟ دا الله رسول وته فرمایل چې تاسو د علماو چې به تاسو ته وایي چې دا حرام شی حلال دی او دا حلال شی حرام دی، نو تاسو به سره منل کنه ویاو وی دا غرب جوړول. نو که د پیر سړی داسې اطاعت کوي چې هغه ته وی ټیټ شه سورېږم در باندې، او دا ګناه وکړه او دا حرام وکړه او دا کار وکړه، بعض دغه کارونه باندې کوي د معصیت او د ګناه، نو دا اطاعت کول د هغې حرام دی. او داسې عقیده چې مخکې بیان شو هغه ورسره ساتل حرام. باقي د اصلاح دپاره دا سلسله دا د مخکې نه را روانه او ثابت. بل تپوس یې کړی دی چې د یو سړي کمایي او ګټه د حرامو ده او هغه په کور یا په ګاډي باندې ولیکي هذا من فضل ربي. دا لیکل څنګه دي؟ د دې معنی ده چې دا زما د رب فضل دی، او فضل د الله جل شانه ټکی د فضل د حرامو دپاره نشي استعمالی. نو د حرامو کسب، د حرامو کاروبار، د سود، د رشوت یا د نورو حرامو دا په خپله مستقله ګناه ده، او د دې آبادی باندې یا په دې ګاډي باندې دا ټکی لیکل هذا من فضل ربي دا مستقله ګناه ده. ځکه چې کلمت حق اريد بها الباطل، دا الله جل شانه یو ټکی د کلام هغه بې ځایه استعمالي. دا لفظ قرآن پاک کې شته او حضرت سلیمان علیه السلام استعمال کړی دی. کله چې حضرت سلیمان علیہ السلام مخې ته د بلقیس تخ رالو، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. چې کله یې وکتل چې دا تخ زما مخې ته پروت دی، نو هذا من فضل ربي، دا زما د رب فضل دی. یعنی ما دا نشول کولی چې دا تخ مې د یمن نه شام ته راوړی وی. هغه دومره تخت پوره کلی او هغه چې کوم دی نو الله جل شانه ورسولو، نو په داسې موقع باندې دا لفظ استعمالول ټیک دي چې هلته کې د محض د الله فضل وي او حلال مال. بل تپوس یې کړی دی چې یو سړی وایي زما ټول خواهشات پوره شوي دي، صرف یو خواهش مې باقي دی، او د یو بزرګ ته ځي دعا کوي چې زما دا خواهش هم پوره شي. دا خواهش، دا ټکی، دا تمنا، دا څنګه ده؟ جواب یې دا دی چې خواهشات خو د نفس وي. دنیا دې دپاره نه ده چې هلته کې ستا خواهشات پوره شي. نه دنیا داسې ځای دی چې دلته د انسان خواهشات پوره کېږي، او خواهشات روچتیږي د نفس نه. د کوم سړی چې نفسانی خواهشات ټول پوره کېږي یا دې پوره کولو دپاره منډې وایي، نو دا سړی د حرام او مرتکب دی د ګناه. ځکه چې د نفس خواهشات اکثر په هغې کې ګناه وي، او دی وایي چې زما یو خواهش پاتې دی چې دا هم پوره شي، دې کې هم د نفس تقاضا ده. نو به هر حال
نفسانی خواهشات پوره کول نه دي پکار او په دې باندې خوشاله دل نه دي پکار. اصل په دنیا کې د الله رضا او خوشنودي حاصلول دي. البته د عافیت سوال د الله نه کول پکار دي چې الله مصیبتونو کې مې ماچه عافیت می نصیب کې ژوند مې داسې تیر کې چې په امتحان کې مې ماچه. یو کس وایي چې په مزاراتو باندې مختلف لنګر ورکول کېږي، دا لنګر خوړل څنګه دي؟ دغه لنګر ما ته پته نشته، لیکن ما بعضې اورېدلي چې بعضې خلکو نظر منلی که زما دا کار وشو نو زه به فلانکي بابا ته دا دیګ وړم دا څاروی به بوزم، او نظر د فقیر نه علاوه بل څوک نشي خوړی. نو کوم کس چې هغه صاحب مال دی فقیر نه دی هغه دا خیرات نشي خوړی. بل تپوس یې کړی چې مزاراتو باندې تلل څنګه دي؟ د هر یو مسلمان قبر ته تللی شي، سلام اچولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به جنت البقیع ته تلو، د شپې په وخت کې به تلو مبارک، کله کله به لاړو او سلام به واچو. او دویم دا چې هغوی دپاره دعا کو، هلته دا کار کو. او دریم دا د هغې نه عبرت اخیستل پکار دي چې څنګه دا زما مسلمان ورور مخکې اوس نشته دی، دغسې یو ورځ په ما هم را روانه د آخرت دپاره تیارې. یو کس وایي چې د یو دکاندار په ما پورې قرض دی 35,000، اوس چې زه هغه واپس کوم دا ډېر وخت خبره ده، 2001 کې نو څومره پیسې به ورکوم؟ هماغه 35,000 به ورکې قرضه. که چېرې دا قرضه تا د زرو په شکل کې اخیستي وو نو بیا به زر ورکې، سره زرونو سره زر به ورکې، سپین زرونو سپین زر به ورکې، غله و نو غله به ورکې، او چې پیسې دې قرض اخیستې وې نو پیسو کې به ورکې اگر که د هغې مالیت کمیږي. یو کس وایي چې د جمع مز شوی مونږ ته پته ولګي چې د جمع مز شوی دی نو په کور کې مز کول څنګه دي؟ مز به دې وشي خو د جومات ثواب تا ته میلاو نه شو. جمع سره مز کولو ځان ته ثواب دی او جومات کې مز کول ځان ته ثواب. یو کس وایي چې د قربانۍ غوښه د فلسطین ته استولی شو که نه، او چې هغه رسي هغوی ته او د هغې دپاره څه طریقه وي رابطې وکړي نو چې څومره استولی شي نو دومره بهتر ده، ځکه چې دغه وخت کې هغوی د ډېر سخت ضرورت دی، خوراک څښاک څه نشته هغه ځای کې. دا ښه سوال دی چې څنګه پې عمل کېدی شي رابطې وکړي او چې څوک دا کار وکړي نو ډېره ښه خبره ده. بل تپوس یې کړی چې یو سړی په بل ملک دی، هغه خپل رشته دارانو ته ووایي چې زما له طرف نه قرباني وکړي، چې هغه کله وکیل جوړ کړي، مثلا دی په امریکا کې دی او په پاکستان کې چاته ووایي چې زما قرباني وکړي، او د هغه اختر په یو ورځ وي لاندې لیکلي د دی اختر په بل ورځ وي، نو قرباني به په کومه ورځ کوي؟ نو چې کوم ځای کې دا څاروی حلالېږي د هغه ملک اعتبار دی. مثلا پاکستان کې چې کله د اختر ورځ وي په هغه ورځ به دا څاروی حلال. یو کس وایي چې ما د مولیانو نه دا اورېدلي دي چې د کوم سړي په تندي کې محراب وي نو دا منافق دی، عقیده سمه نه ده. آیا دا خبره ټیک ده؟ دا خبره بالکل خطا ده او غلطه ده. که محراب نه مراد دا تور خال وي چې یو سړی کله موس کوي نو دا منافق څنګه شو؟ دا خو عجیبه خبره ده. بېلماغه او پلید ګرځي موز نه کوي هغه منافق نه دی، هغه پاک مؤمن دی. او چې کوم سړی موس کوي او د موس په وجه باندې د هغه تندي باندې نښه جوړه شو نو دا منافق دی. البته داسې نه دي کول پکار چې یو سړی په سجده باندې پروزي او په سجده باندې دا تندی د ځمکې سره مږي رامږي چې په دې تور خال جوړ شي او خلک وویني چې دا سړی موزګزاره دی، نو دا خبره نه ده، نفاق دی. اوس ځکه چې د خلکو ته ښایي دا موز د شهرت دپاره او که دغسې جوړ شوی د بعض انسان بدن داسي چې په هغې باندې دا نښه خپله جوړه شي نو دا منافق نه دی، مسلمان دی، سم سړی. یو کس وایي چې زه په هسپتال کې هاوس آفیسر یم، دې دوران کې حکومت موږ ته 1 کال پورې وظیفه راکوي، ما هغه پیسې جمع کړې او کشت مې واچولو، په کشت کې چې کومې پیسې راووتې نو هغه پیسې ما خپل پلار ته ورکړې چې زما په واده کې استعمال کړي، هغې دپاره یې کېږي. دې پیسو کې زکات او قرباني څنګه ده؟ که دا پیسې تا سره پرتې وي، ستا پلار سره پرتې وي او دا ستا په واده کې استعمال شوي نه او په تا باندې کال تېر شو نو زکات هم پکې شته، او که د قربانۍ ورځې راغلې نو قرباني هم پکې شته، او که د قربانۍ نه مخکې دا تا لګولې وي نو بیا پکې نشته. یو کس وایي چې زما سره په کور کې رور شریک دی، آیا زه د رور نه قربانۍ دپاره پیسې اخیستی شم که نه؟ ستا د رور خپلې پیسې دي او ستا خپلې دي. که کاروبار مو شریک دی نو دا داسې شو لکه تا خپلې پیسې واخیستې. نو به هر حال که چېرې ستاسو شریک کاروبار وي، کور مو شریک دی او پیسې هم شریکې دي او پیسې د دواړو دومره دي چې دا نیمې کې نو هر یو باندې قرباني واجب کېږي، نو په دواړو باندې قرباني شته.